حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. زما ډیر قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پرد نشینو غیرتمندو خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت کو دې کې د رمضان المبارک د روجو تذکره او داغې مصلحت ذکر کړي. رمضان المبارک روجې پدې کې مقصد څه دی چې مونږ تاسو ته الله تعالی د دې میاشتې د روجو د نیوو حکم را کړی دی. رب ذوالجلال په دې میاشت کې ډېر اجرونه او ډېر ثوابونه ایښودلي دي او حدیث مبارک کې راغلی دي د رمضان المبارک 3 عشرې دي. اولنې عشرې ته رحمت ویلې دی. اوله رحمت، اول عشره د رمضان المبارک دا رحمت ته، و اوسطه مغفرت، او دویم عشره د رمضان المبارک دا مغفرت او د بخنه دا، و آخره عتق من النار، او آخر عشره د اور نه د نجات او د خلاصی دا. لومبنه عشره کې د الله تعالی رحمتونه بسیاره بشمیره نازلیږي. کتابونو کې علماء تذکره کړي او لیکل کړي دي. علماء فرمایي وی الله رب العالمین د رمضان المبارک د اولنې عشره کې دومره رحمتونه نازلای چې داغي سو حد نوي، بلکې د کال د ورځې او د شپې چې څومره رحمتونه نازلیږي هغه د ټول کال رحمتونه یو طرف ته شي او د رمضان المبارک د اول عشرې رحمتونه بل طرف ته شي. دا غي ټول کال د رحمتونو نه زیات رحمتونه هغه د رمضان المبارک په دی اول عشره کې نازلیږي. نو اول عشره د رحمت ته پښتانه وی چې د یو لاس نه پړق نه خيږي. نو مونږ تاسو ته الله تعالی رحمتونه په دی عشره کې نازلې، خو مونږ بم د الله تعالی نه غواړو چې په مونږ باندې رحمتونه نازل کا. الله رب العالمین دا اول عشره دا د رحمتونو د پاره مقرر کړی دا، خو په کار د چې مونږ هم د الله تعالی نه رحمتونو کې حصہ وغواړو. نو مونږ به څنګه دعا کو؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین د اول عشرې دعا دا. تاسو وایي چې دا خدا سے الفاظ دی یادېږي راتنه. دا جمعاتونو کې چې کم د رمضان المبارک د پېشمنی او د روجماتي وختونه مقرر شوي او نقشې چاپ شوي دي او هغه نقشې تاسو ته ملو شوي دي یا په جمعات کې لګېدلې دي، نه پاغې کې د دې 3 عشرو ځان له دعاګانې لیکلي دي. التشتا هغې نه یادې کې رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دا مبارک عشره دا پدې کې تقریبا د روز 2 پاتې دي، بیا ردینه بعد 2 عشره شروع کیږي. نو الله رب العالمین رمضان المبارک دا روزې ولی فرض کړی دي، په رمضان المبارک کې په مونږ ولی لازمي کړی دي. نو دا د رحمتونو او د برکتونو او د بخنې میاشت ده. په دې کې الله تعالی بخنه کوي. نو موږ ته پکې د نیک عمل حکم هم را کړی چې تاسو پکې روجا ونیسئ. الله رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوی دی پتا سو باندې روجې، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څرنګه چې تاسو نو وړاندې قومونو باندې فرض کړی شوی وي، لعلکم تتقون. دا لعلکم تتقون دا د رمضان المبارک د روجو هغه اصل مقصد دی. الله تعالی فرمای چې تاسو باندې روجې فرض کړی شوی دي او یوازې په تاسو نه مخکې چې کم قومونه تیر شوي دي، کوم امتونه تیر شوي دي، په هغې هم دا روجې فرض کړی شوی وي. دې کې یو مصلحت دی. یو انسان ته چې وویلی شي چې صرف
ته به روژه نیسې نو دته دا بیا ډیره ناګوار تیریږي او د باندې سخت او مشکل تیریږي. نه چې دته الله تعالی ووی چې یوازې ته نه چې په تا روژې نیسم بلکې تا نه مخکې قومونه مو او ستا دا ټول امت هم داسې دی چې روژه پې فرض کړی شوې ده، نه دې سره ایله په ده کې ساه راشي او د زړه ډاډه شي چې یوازې زه خو نه یم چې زما روژه ده بلکې د ټول امت روژه ده او د دې امت نه مخکې چې کوم امتونو په هغې هم دا فرض وي نو داسې نوې او ناشنا کار نه دی، نو د حوصله برقرار شي. پښتانه وایي چې کلی سره مړ شي نو مړ نه، نه چې ټول امت باندې یو شان روژه ده. نو الله تعالی مونږ ته وایي چې تاسو باندې روژه تاسو نه مخکې قومونو باندې روژه وه فرض کړی شوې وه، نو دا اوس ګران کار نه دی، څه ناشنا کار نه دی. مونږ ته همت او حوصله د دې په وجه باندې ملاویږي. د دې په عکس که تاسو وګورئ په رمضان المبارک کې یو بنده بیمار شي څه عذر ورته لاحق شي، دغه بنده روژه ونه نیوله، د اختر نه پس بیا دې هغه قضا روژه راګرځوي، یوه وي دوه وي یا ګڼې وي، دی چې هغه قضا روژه راګرځوي نو د ده په کور کې هم د نورو خلکو روژه نی، ټول خوراکونه کوي چار چاپیره او د پکې روژه د دې قضا روژه نیسي. نو د رمضان دا روژه چې دی د اختره پس قضا نیسي نو هغه نور خوراک کوي او دی ورته خفه خفه ګوري، د دم ورته زړه کېږي، نو د باندې اوس دا روژه سخته ده. او چې کله د رمضان المبارک میاشت نو دته ماحول جوړ کړی دی، هر طرف ته چې ګوري د هر مسلمان روژه وي د هغې په وجه باندې دته روژه کې سهولت وي، دته همت ملاویږي، حوصله ملاویږي او دته روژه کې آسانتیا راځي. نو الله رب العالمین زمونږ او ستاسو د پاره د رمضان المبارک روژې په مونږ فرض کړي دي او زمونږ نه مخکې چې کوم امتونه او قومونو په هغې باندې هم روژې فرض وي. بیا یو انسان داسې ذهنم کیدی شي چې هغه بدګمانه شي، العیاذ بالله دا بدګماني دا د ایمان جنازم وباسي، خو د ده دا خیال راغی چې الله تعالی په مونږ باندې روژې ولې نیسي، کیدی شي د الله تعالی خزانې کم د رزق خزانې وي هغې کې کمې راغلي، ځکه 11 میاشتې مسلسل هر چاله په هر ځای کې او ښه بېسیاره خوراکونه یې ورکړي دي، نو د الله خزانو کې به اوس کمې راغلي، نو دا 12مه میاشت الله حکم وکوي بس ته خوراک کاک بند کړې چې زه درله خزانې واپس ډکې کم، کارخانې برابر کم. نو د دې انسان دا یو غلط خیال را نشي، دا د کفر خیال دی، نو د دې خیال د ختمولو دپاره الله تعالی د مخکې نه جواب کړی دی لعلکم تتقون، د خزانو ډکولو د پاره نه، دې د پاره مې در باندې روژې فرض کړي دي چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي. نو د رمضان المبارک دا روژې د دې مقصد او د دې روح هغه دا دی چې مونږ تقوادار شو. تقوا څه ته وایي؟ د ګناه نه ځان ساتل او پرهیز کول دې ته تقوا ویلی شي. زمونږ تیر زمانه کې چې کم علما تیر شوي دي، مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه هغې فرمایي چې تقوا څه ته وایي؟ وی تقوا دې ته وایي چې د کومو ځایونو د تلو تا ته حکم دی چې دغه ځای ته لاړ شه، وی هلته ستا چېرته غیر حاضري ونه لګي، او د کومو ځایونو نه چې تی منې کړی چې دغه ځای ته مه ځه نو هلته ستا چېرته حاضري ونه لګي، دې ته تقوا ویلی شي. او په تیر دور کې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې هغوی د یو صحابي نه تپوس کړی، حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه نه، ورته وایي چې صاحب دا تقوا څه ته وایي؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سائل دے سوال کوي، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وای په غنو والا ازغو والا لار باندې چرته تیر شوی، نو عمر فاروق ورته فرمایي او تیر شوی وای ته په دغه لار تیریږي ازغو سره سکه او خپل لباس سره سکه، نو عمر فاروق رضی الله عنہ ورته فرمایي وای زه د خپل لباس ځان پورې راجوخ کما چرته د ازغی را لدا جامع او نشلی. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته فرمای دغه تقوا ده چې ته د ګناه په دې غیر چاپیره ماحول نظر وکړه، د ګناه ازغي راټوکېدلې دي او ته په دې کې ژوند کې او مخ په وړاندې روانې آخرت طرف ته، نو ته خپل د تقوا لباس ځان پورې راجوخ کا چرته دا د تقوا لباس د ګناهونو د ازغو باندې اونشلیږي، دې ته تقوا ویلی شي. خلاصه دا شو چې غیر چاپیره د ګناهونو
ازغی راټوکېدلي دي، هر طرف ته چې ګورې نو ناشنا ګناهونه دي. غونډه معاشره غونډ ماحول په ګناه باندې ککړ دی. نو اوس به مونږ د دې نه ځان څنګه ساتو؟ کم تدبیر د اختیار که دغه تدبیر ته تقوا وي چې ته د دغې ګناه نه ځان وساتې. او د علماء مثال یو بلم ستاسو وړاندې زه ذکر کوم. علما فرمایي د رمضان المبارک د دې روجو د نیو او د عبادتونو مثال دا داسې دی لکه بنده چې دوایی استعمالی. یو ناروغه بنده دی، بیمار دی، دی ډاکټر له لاړ شي او ډاکټر د له یو چټۍ باندې دوایی ولیکي. یو طرف ته دوایی ولیکي او بل طرف ته پرهیز ولیکي چې ته به دا سیزونه خورې او دې نه به ځان ساتې. نو بیا دا مریض د دواړو خبرو خیال وساتي، نو بیا د صحت د ته ملاوېدلو امکان وي. یو مریض د ډاکټر ورته وایي چې دا دوی اخره او دونه پرهیز هم وکړه، نو دی چې دوایی خوري او پرهیز نه کوي نو دی نه ښه کېږي صرف دوایي سره. او که دی وایي چې دوی نه اخلم صرف بس پرهیز به کوم نو صرف په پرهیز سره هم دی نه ښه کېږي، دی به پوره پرهیز ورسره دوایی هم استعمالی. که دواړه یوځای شي او خیال وساتلی شي نو دی بیا شفایاب او صحتمند شي. نو که تاسو کتلی د رمضان المبارک دا روجې او بیا د ورځې وي که د شپې عبادتونه وي، دا د الله پاک د طرف نه مونږ تاسو ته حکم راکړی شوی دی. نو دا داسې شوه لکه مونږ بیماران یو او زمونږ د صحتمندۍ دپاره الله پاک مونږ ته دوایی راکړله او ورسره پرهیز راته دا وښوده چې نومې ګناه نه به ځان ساتې. اوس که یو بنده ډیر نیک عملونه کوي، ښه ډیر عملونه د نیکۍ کوي، خو ورسره د ګناه نه پرهیز نه کوي، نو دی خو علاج کوي، دوی استعمالی، خو د بدپریزۍ نه به څنګه منې کېږي، بدپریزي نه پرېږدي نو د ده په عبادتونو باندې ده ته فایده نه میلاویږي. او بل یو بنده دی هغه وایي زه څه روجې به نیسمه، یعنی علاج نه کوم، صرف پرهیز به شروع کوم، ګناه به نه کوم. نو چې روجې دې نه نیوې، منځونه نه کوې، تهجد نه کوې، تراویح نه کوې، قرآن نه لولې، ذکر اذکار نه کوې، نوافل نه کوې، داسې نور چې څونه اعمال صالحه دي هر څه ته دې شا کړه، نو دا شا دې کړه، دا پرهیز دې څه نه شروع کړه. تا خو وی چې زه به ګناه نه کوم، نو دا فرض مونځ یې تا پرېښود، دا خو تا ګناه وکړه، بدپریزي درنه وشوه، تراویح دې پرېښودې، نو ته خو صحتمند کېږي نه. روحاني اعتبار سره ته اوس هم مریض یې، ته بیمار او ناروغه یې، نو ته به د خپلو چې کوم الله تعالی مونږ ته تجویز راکړی دی چې تاسو به روجې نیسئ، عبادتونه، تلاوتونه، نفلونه، تهجد او تراویح، دا ټول اعمال صالحه دا زمونږ دپاره ډوز دی، ورسره پرهیز د ګناه نه وکړه. اوس به مونږ ته صحت ملاویږي، روحاني اعتبار سره مونږ به شفایاب شو، الله تعالی به زمونږ د ایمان رڼا او رونق او روښانتیا نورم زیاتی. یو بنده وی چې په رمضان المبارک کې ټیک د زه به ډېرې نیکۍ کوم او د ګناه نه به پرهیز نه کوم، نو د ګناه نه پرهیز نه کول دا ډېر خطرناک دی. یو انسان د اعمال صالحه یې ډېر کړي دي خو د ده په عملنامه کې ګناهونه هم شته، نو د ګناه دا ډیران او کومه ګندګي ده دا ستا دغه پاک عملنامه ګنده کوي. او تاسو به کتلی د پایو یو ګلاس ډک وي او په هغې کې پلیت څه شی یو ساس کې راواچی، نو ټیک ده چې دغه ګندګي او پلیتي او ناپاکي دا یو ساس کې دی او د پایو یو بالټۍ یا یو ګلاس ډک دی، خو بیا هم درله دغه بالټۍ وي او که دغه د پایو ګلاس وي دی دله پلیت کو، همدغه شان یو ذره وړه ګناه چې وي ستا غونډه عملنامه څخه کوي، ګنده کوي او ډیران ته دله جوړوي، نو د دې په وجه باندې د یوي او د وړې ګناه نه به ځان ساتې. کتاب لیکلی دی وایي چې کله په رمضان المبارک کې بنده د ورځې وي او که د شپې وي لویه ګناه وکړي، کمې ته چې ګناه کبیره ویلی شي، نو هغه لویه ګناه د لاسه د دې بنده چې څومره اعمال صالحه په تیر کال کې د کړي دي هغه ټول عبث او ضایع لاړل. مطلب دا شو چې تیر کال کې د به حج هم کړي،
د تیر کال روجې هم نیولې دي، تیر کال کې به د جهاد غوندې عظیم عبادت کړي، په تیر کال کې به د درس و تدریس کړي، په دې تیر کال کې به د نفلونه څومره کړي، په دې تیر کال کې د به منځونه څومره کړي، په دې تیر کال کې د به د قرآن ختمونه څومره کړي، په دې تیر کال کې عمرې به څومره کړي. هغه ټول عبادتونه په رمضان المبارک کې د ورځې که د شپې صرف یوه ګناه کبیره چې چا وکړه هغه ټول عبادتونه ضایع شو، دستالان شو، ختم شو، عبث شو. نو په رمضان المبارک کې مونږ به د روجو اهتمام کوو، د عبادتونو به هم ډېر اهتمام کوو، د دې خبرو به خیال ساتو، ورسره د ګناه نه به ډېر زیات پرهیز کوو. چېرته ګناه او خطا رانه وشي د هغې د لاسه به زمونږ ټول اعمال صالحه دا به ضایع او دا به ابس لاړ شي. نو د ګناهونو نه خصوصي طور اهتمام وکړو. بیا د ګناه نه پرهیز کوه نو خیر د نفلونه په رمضان المبارک کې کول د ډیره ښه ده او که د نه کول توفیق نو خیر د مه کوه، خو د ګناه نه پکې ځان ساته چې چېرته ګناه ونه کې. چې ګناه نه ځان ساته نو ستا دغه شته عملونه د نیکۍ دا هم ډېر دي، ځکه چې ته یو روجه د رمضان المبارک فرض ونیسې، په دې یو روجه باندې الله پاک تعالی د اویا برابر ثواب درکړي، لکه 70 روجې دې ونیوې او بیا 13 روجې نو دا د 2100 روجو ثواب، نو کلونو ته واړو څه د پاسه 15 کاله روجې مسلسل دومره ثواب. نو ګناه پکې مه کوه، نو چې نفلونه زیاتی نشي کولی خیر دی، صرف فرایضو اهتمام کوه هغه هم درله کافي ده. بیا په رمضان المبارک کې مونځ قضا کولو له مور کوه، د مونځونو اهتمام کوه چې پابندۍ سره وکړي چېرته قضا درنه نشي. نو چې یو مونځ دی وکړه الله تعالی د اویا مونځو برابر ثواب درله درکوي. نو عرض دا چې د ګناه نه پکې ځان وساته. اکثر خلک یې بدنصیبه هغې د رمضان المبارک د روجو خیال هم نه ساتي، وای ځان ته بانې جوړې کړي زما اگزام را روان دی یا زما پرچی دی یا زه دا کوم یا هغه کوم، مختلف بانې د ده دپاره ډېرې وي، دی بیا بانه جوړه کوي زه نشم روجه نیوی. حدیث مبارک کې راغلی دی د رمضان المبارک یوه روجه چې چا قصدن عمدن وخوړه، یعنی دی صحتمند دی، د طاقت شته چې دی روجه ونیسي او بیا هم روجه ونیوه، دا یوه ورځ او یوه روجه د ضایع کړله، د دې روجې چې کومه کفارې په طور د شپېته نه د ټول عمر جمدی وي د قیامت دروازې پورې او مسلسلې روجې ونیوې نو د دې یوې روجې ځای نه نیسي، ټوله زندگی یو شان د روجې نیوې هغه ټولې روجې یو طرف ته کو، د رمضان المبارک په رمضان شریف کې یوه روجه بل طرف ته کا، دا یوه روجه ته ډېره زیاته اهمیت لري. ټول عمر که د روجې ونیوې نو د دې هغه کمې پې نه پوره کیږي. نو د دې نه معلومه شو چې د رمضان المبارک د روجو اهتمام پکار دی. بیا مونږ ته په یو روجه باندې څومره ثواب به ملاویږي. زه به تاسو ته د نفل روجې ثواب ووایم. حدیث مبارک کې راغلی چې یو مسلمان بنده یوه روجه ونیوله د الله تعالی د رضامندۍ دپاره چې زه په دا روجه نیسم چې الله پاک رانه راضي شي، په دې نیت سره روجه یې ونیوه، الله پاک دله د دې ثواب څومره به ورکوي، وایي د ده او د جهنم ترمنځ داسې فاصلې به پیدا شي. دی بنده یوه روجه نیولې ده او د یوې روجې په بدله کې الله تعالی به د دوزخ نه داسې لرې کړي، دوزخ او د ده ترمنځ څومره فاصله به پیدا کیږي. حدیث مبارک کې راغلی لکه کارغه چې په کومه ورځ پیدا شي او د دغې ورځ نه پرواز او الوتل شروع کی او دی یو منټ لم ونه درېږي، مسلسل 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 سفر کوي او هغه سفر یې وکړو په هوا کې دی ځوان شو بیا بوډا شو را پرېوته، په خپل مرګ په هوا کې مړ شو را پرېوته. نو چې د کم ځای نه روان شوی کم ځای پورې د مزل کړي دی نه به زیات الله د دې مسلمان د یوې روجې په بدل کې د جهنم نه فاصله پیدا کی. علما فرمایي چې دا یو کارغه دی به په ټول عمر کې چې د کمې اولنۍ ورځې نه پیدا شو پرواز شروع کی اخیری ورځې پورې دی را بروزي او مړ شي، دی به څونه مزل کوي. نو تانوي بابا لیکلی دی وی یو کارغه د خپل عمر 1000 کاله وي
کدی چې د زخرو په وجه د بجلی د شارټ په وجه په اوبو کې ډوبېدو په وجه مړ نشو نو د طبیعي مرګ دا 1000 کاله پس راځي. یعنی یو کارغه د 1000 کالو پورې ژوند تیرولی شي. نو چې د اول ورځې نه پیدا شو بیا 1000 کاله مسلسل د سفر او پرواز او مسافت کوي. دی به څومره مزل کوي. د به دومره د مسلمان د جهنم نه فاصلې پیدا شي. دا د یوې روجې د نفلی روجې ثواب دی. نو موږ تاسو د رمضان المبارک یو روجه نیسو نو دا خو فرضي ده او یو نفل روجه دا د فرض یوې روجې مقابله نشي کولی بلکې 1000 کاله د نفل روجه ونیوه ستا د رمضان المبارک د یوې روجې فرضي مقابله هم درله نشي کولی. ستا د رمضان المبارک د روجې ډیر زیات ثوابونه او ډیر اهمیتونه دي. نو د دې روجو ډیر زیات خیال ساتل پکار دی. بیا په رمضان المبارک کې ما څنګه تاسو ته وی چې ګناه کبیره پکې چا وکړله نو د ټول اعمال صالحه چې 13 کال کې کړي هغه لاړل او بو یوړل هغه لو شو. نو موږ به د ګناه کبیره نه ځان ساتو. ګناه کبیره هغه ده چې الله تعالی دا غینه مونږ منع کړیو او پاغه کې الله تعالی ناراضتیا پرته دا ګناه کبیره دی نه ځان وساته. یو ګناه درته زه یادوم بلکې 2-3 ګناهونه به درته یاد کم. دا دروغ مونږ تاړو پروا پې نه راځي. هر بنده ښکاره لګي دروغ. الله دې مونږ ته معافي وکړي. د نن نه توبه وباسئ او الله دې مونږ ته معافي وکړي چې مونږ به آینده کلم دروغ نه وایو. یا الله زمونږ توبه بیا به داسې نه کوو. په صدق دل سره توبه وباسئ. زه به دروغ نه وایم. او ورسره د ژبې په سر باندې زمونږ غیبت پروت دی. مونږ غیبت هم کوو. چې 2 کسه کینی په خوا به خلکو وی چې خزي چې کینی نو بس صرف غیبت کوي. اوس خو هر مجلس کې نارینم چې ناسي د بل په سر ورته وای دومره خپې لګي د پیزړو خوشاليږي. نو دا چې ګناه ده او دې ته مونږ ګناه ویم نه. مونږ دې ته ګناه نه وایو. بعضی ګناهونه داسي هغه اوسم خلک ګناه غني. خلک ډډه کوي. خلک پرده کوي پاغي کې لک سایډ ته شي نو هغه ګناه کوي. او دا غیبت شو دا دروغ شو دا تهمت دا خو مونږ تاړو سخکاری نه. د دې پوجا باندې دا زمونږ د ایمان زوال او د ایمان تاوان دی. د دې نه ځان ساتل پکار دی. بیا دا غیبت دا ترسکون غپ پښتانو مشهور کړی. دا ترسکون غپ ته نو ګوره دې کې ډیره زیاته ګناه ده او زمونږ د 13 کال ټول اعمال صالحه په دې باندې عبس ګرځيږي او ټول ضایع کیږي. نو د غیبت نه ځان وساته. غیبت دې ته وی چې ته یو خبره د چا په باره کې اک مخامخ دی او کاغه پشای وي او اپ خفه کیږي. د غیبت ویلی شي په دې باندې الله اول خفه کیږي. د دې پوجا د غیبت نه ځان وساته. غیبت ته قرآن کې د مردار غوخه خوړل ویلی شوی دی چې تاسو دا غیبت کوي داسې د لکه مردار غوخه چې خوري. دا څومره سخت او قبیح او خراب عمل دی. ناخوښه عمل دی. نو مونږ مردار غوخه نشو خوړی. پلیته د ګنده د نجسه د ناپاکه ده او بیا دا غیبت کوي نو دا هم د هغې بالکل برابر ګناه ده. هغه شان ګندګي ده او مونږ دغه شان لګیایو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې یو 2 بیبیانې وې پاغي باندې روجې ډېرې زیاتې سختې شوې. 2 زنانه وې روجې په سختې شوې. چا شکایت روړ حضور علیه السلام ته چې دغلته 2 ښځې دي او پاغي روجه ډېره زیاته سخته ولګېده او تیریږي په نه قریبه چې مړی شي ته حضور علیه السلام یو پیاله ورکړه ویلاړ شه. حضور علیه السلام داسې پیغمبرو چې الله پاک وته ډیر سيزونه ښکارا کول او حکمت الله تعالی ورکړو. نو د راز نه خبر شو. حضور علیه السلام د صحابي ته پیاله ورکړه ویلاړ شه. دغه بیبيانو ته چې دې کې الټه وکړي. نو هغه بیبيانو هغه کې الټه وکړي چې څنګه الټه شروع کړي پاغه کې ویني او د غوخي ټوکړې وي. حضور علیه السلام ته صحابي وی چې دې کې حقوق او د غوخو ټوکړې وی ویني وي بکې. حضور علیه السلام فرمایل دا دوی د چا مسلمان غیبت شروع کو دا غیبت د لاس دي ته روجه ګران شو. الله پاک تاسو ته خول چې دا غوخي دي د مسلمانې خوړلې دي او دا پاغي باندې دوی ته روجه سخت شو. نو غیبت خطرناک او خراب عمل دی او دا یوازې د روجې پورې خاص کوي چې په روجه کې به نه کو. کالو سر دروازه او د شپې د غیبت نه ځان وساته. ضرورت سره چې ته چا پسې خبرې وکې ته چا پسې څه خبرې کې نو تا ته څه فایده ملو شوه.
سیوای د عمل نامې او د اعمال صالحه د بربادېدو نه اسم پی نه کیږي نو د غیبت نه ځان وساته. دا خطرناک عمل دی. مفتی تقی صاحب دې باره کې یو واقعه ذکر کړی دا. امام ربعی رحمت الله علیه دا یو تابعی دی. وی دی په یو مجلس کې ناستو. امام ربعی رحمت الله علیه خپل واقعه په خپل ذکر کې وی زه په یو مجلس کې ناستو ما او وی یو مجلس کم مرګري را سره پاغه مجلس کې هغوی خبرې شروع کړو ناګانه پکې غیبت شروع شو. نیماغي ته نشو ویلې چې پاسه وی زه ورته په خپله باندې ته پاسه د ما چې زه به د دې مجلس نه وځم. یو شیبه پس چې بیا رالم نو غیبت ختم شوی بیا ورسره کېناستم. لږ ساعت خپلې خبرې وی بیا ناګانه بیا غیبت شروع شو. وی اوس مې مو ته نشو ویلې چې د مجلس نه پاسه غیبت کوئ. وی زه ته پاسېدم. وی په دویم ځل چې یو شیبه مې بارته چې بیا رالم بیا خبرې بدلې وې. غیبت پکې نو خپلې خبرې خلکو کولې. وی اوس پکې ناست یم ناګانه په دریم ځل چې غیبت شروع شي ما وی چې زه به کمې پورې د دې مجلس نه پاسم. بس دوی نه پاسي نو کم از کم زم نه پاسم. ستړی شوم او تنګ شوم. بس ما له دې خبرې اورېدې خو غم غرض مې پکې نه کو نه مې ورسره په خپله د غیبت کې ایسه اخیسته. ما پکې څه نه دي ویلې. وی شیبه تیره شوه خلک ماسخوتن ناوخته کورونو ته ننوتل. وی زم سم لاستم. وی شپه کې خوب وینم یو تور خبشي بنده دی هغه ماله راغی. وی یو پتنوس ورسره دی هغې کې سخا مردارې غوښې دي تورې شوي دي سخا شوي دي بدبویم ده پې. هغه غوښې راله ټوکړې ټوکړې راوچتولو خوله کې راله راټومبلې وي. ما ورته وی چې دا څه دي؟ وي راته وی چې دا د خنزیر غوښې دي او تورې شوي او سخا شوي دي بدبوداره دي. ما ورته وی چې زه خو دا نه خورم مسلمان باندې دا حرام دي. وی راته وی چې ولې د غیبت او غوښې حلالي څه ام حرام او دام حرام شابه دا بخورې. وی ما خوله کلکه وروستو غاښونه مې بند کړي. زه دا یو پوټې هم نشم تېرولی زه نشم خوړی. راته وی که ته هر څه کې خو دا به خامخا خورې. وی په زور یې راله خوله کولو کړو یو یو ټوکړی پکې ورننستا تر دې چې هغه ټول پتنوس یې را باندې په خوب کې وخوړه. وی دومره سخا او دومره بدبوداره سخا مرداره غوښه وه. وی په ما باندې خوب کې الټۍ ولګېدې بدبودار او بد ذایقې والا خوراک و. ما چې الټۍ شروع کړو زه راویښ شوم د خوب نه. شکرونه مې ایستل ښه ده چې دا خوب و پریشان و. خو بیا د هغې خوب هغه اثر یوې میاشت پورې زما په خوله کې و چې کله به مې خوراک ته لاس کو هغه څخه ذایقه به مې خولې له راتله. خوراک مې نشو کولی یو میاشت پورې مسلسل. امام ربی رحمت الله علیه فرمایي وي د دې نه ماته معلومه شوه چې توبه وستل پکار دی او غیبت نه ځان ساتل پکار دی. غیبت که د اونکو صرف د واورېده په مجلس کې ناست دی ورته د غوږ ایښی دی نو نام داسې ده لکه غیبت دی وکړو د هغې دومره سزا ده چې څو غیبت کوي د هغه به څه انجام او د هغه به څه سزا نو د غیبت نه پکې ځان وساتئ. بل پچا تور او پچا باندې الزام مه لګوئ چې فلانی خو دا کار کو ما لیدلی دی دا کار کو قسم هم پې بیا خوري دا ګناه ده چې تاسو لیدلی نه دي. دروغ الزامونه مه لګوه او غیبت هم مه کوه او دارنګې هسې بې څه دروغ هم مه وایه. داسې څه ضرورت رام شي دروغ مه وایه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الصدق ینجي رښتیا به تاله نجات درکوي والکذب یهلک او دروغ به دې هلاکوي. نو د دروغو نه ځان ساته که د سر تاوان دي یو شل ځله پکې سر وبیله خو دروغ مه وایه. او په رښتیاو کې که د تاواني نو رښتیا وایي یو شل ځله د ستا تاوان وشي دروغ نه ځان ساته. رښتیاو کې نجات دی نو بس نجات به ملاویږي. دروغو کې هلاکت دی نو خامخا به هلاکت وي. الله دې په دې خبرو باندې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.